په تنگي سټیشن کلي کې د افسر علي ولد حنیف ګل او دویم فریق عثمان الدین ګلزار ولد حسین الدین وغیره ترمنځ د 8 کالو داسې روانه دښمني د جرګې د مشرانو د قیصر خان وغیره په کوششونو په دوستۍ کې بدل شوه. په دغه موقع شیخ الحدیث مفتی ولی شاه په خپلو خبرو کې ویل چې د دوو مسلمانانو ترمنځ صلح کول الله تعالی ته د ټولو نه خوښ عمل دی. زړه د دنیایي امورو په وجه باندې زړه بداوی چې دو مسلمانانو منځ کې راشي. 3 ورځو پورې خبرې که دیو نه کوي انسان کمزوره دی، طبعا فطرتا دی ضعیف او کمزوره دی، بوج پې باندې وي. 3 ورځو پورې که خبرې نه کوي نو خیر دی، اجازت دی شرعا. 3 ورځو نه وروسته چا خبرې ونه کړي یو بل سره دنیایي امورو په وجه چې زړه بداوی راغلی وي نو د دې مونځ خدای پاک نه قبلوي، بیا بر اسمان ته مونځ یې نه خیږي بیا. نو دا یاد ساتي څومره لوی تاوان دی. نو دغه وجې نه رسول علیه السلام فرمایي ټول نه بهترین شخص هغه انسان دی چې دی سلام هغه بل باندې واچوي السلام علیکم وایي، هغه بل که سلام وانخلي نو هغه ګناهګار دی، بیا دی ګناه نه خلاص شو. نو تر دې اندازې پورې نو بیان راغلی دی. څوک چې منځ کې روغ هم کوي هغو ته هم خدای پاک ډېر اجر ورکوي. خدای په دې روغه د بندګانو باندې مینه او محبت د بندګانو باندې خوشحالېږي الله تعالی. د دو مسلمانانو منځ کې روغه وکړه نو دوی ته الله تعالی نفلي مونځونو نه، نفلي روژو نه، نفلي حج نه هم زیات ثواب خدای پاک دې ته ورکوي. په دغه موقع د جرګې مشر قیصر خان په خپلو خبرو کې وویل زمونږ د ورورم غریب او افسر د لپاره موږ راپاڅېدو، د لپاره موږ جرګه وکړه او دې خلکو ته لاړو، دوی ته په کټ باندې کېناستو. الحمدلله دا پښتانو مونږ چې څنګه ورلو نو دوی موږ ته په خیرالي وې، زموږ یې ښه عزت وکړو، موږ دا قدر راکړو چې تاسو موږ له جرګې نه راغلي او د الله د رضا پر تاسو زموږ دا کور روغوی. نو موږ هم د خپل ورور نه خرڅوو او نه د دغه غوښې خورو. نو ما ته یې ویل چې ته به جرګې ته دا وضاحت کړې چې ګوره دا سړی موږ فی سبیل الله بخلی دی. نو زه الله او د الله رسول او دا ټوله جرګه په دې باندې ګواه کوم، په دې قرآن باندې لاس ایږدم چې دا افسر دوی فی سبیل الله بخلی سیوا دی عذر نه چې دا کوم عذر شوی دی نور دوی فی سبیل الله بخلی د دې اجر دی الله په دنیا په آخرت دوی نه ورکوي، موږ دې هم راکړي. هغوی زیاته کړه چې زموږ به دا کوشش وي چې په علاقه کې دغه رنګه دښمنۍ په دوستۍ کې بدلې کړو. د کیمرامین ټیم سره محمد صدیق، سټیشن کلی، تنگي.